نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائده پارا نمبر 6 رکو نمبر 9 آیت نمبر 57 خلاصه د رکو پستاغین لفظی ترجمه مخکینی رکو کې هم رب العالمین مؤمنان او مسلمانانو ته حکم ورکړی دی چې تاسو د يهود او نصارا سره دوستانه مکوئ د مینه محبت ور سره مساتئ او د مؤمنانو یو ښکلی صفات هم بیان شوی دی چې د کفر په مقابل کې ډیر سخت او د مؤمنانو په مقابله کې نرم دي. دې رکو کې هم رب العالمین مسلمانانو ته مؤمنانو ته او د ایمان خاوندانو ته دا فرمایي چې تاسو يهود او نصارا عام کافرانو او مشرکانو سره تعلق ما جوړوي، مینه محبت د ور سره مکوي. دا هغه خلق دي چې د اسلام سره دشمنی کوي، اسلام پسې خنداګانی کوي، په اسلام پسې مسخري کوي او مزاح کوي په اسلام پسې. دا خلق د مسلمانانو سره نفرت کوي، بغض حسد ور سره ساتي صرف د ایمان په وجه باندې. دا يهود او نصارا او کافران خلق گمراه کوي، د خلقو په ذهنونو کې د اسلام خلاف، د رسول الله خلاف، د رب العالمین د توحید خلاف شکوک او شبهات پیدا کوي، ظلم کوي، حرام هم خوري، تر دې پورې د رب العالمین توهین کوي، کفر، شرک او سرکشي کې مبتلا دي. دا هغه ناکاره خلق دي په دوی باندې د الله لعنت دی او په دوی باندې د الله غضب. د دوی چې کوم مشران بزرگان دي علما دي، هغوی هم د خپل کشران د ناکاره صفاتونه نه منع کوي. کچری دوی ایمان راوړی وي، تقوی اختیار کړی وي، رب العالمین به ورته معافي کړی وي، د دنیا او د آخرت نعمتونه به ورته میلاو شوي وي. ټول يهود نصارا برابر نه دي. دې کې داسې خلق هم شته دی هغه اسلام راوړي، ایمان قبلي، نو بیا د داسې خلقو سره مینه کول، محبت کول، د داسې خلقو قدر کول، د داسې کسانو حوصله افزایی کول او داسې کسان د ځان سره چلول دا پکار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، لا تتخذوا الذین اتخذوا منسی هغه کسانو لرا چې نیولی دی دینکم دین ستاسو هزوا ټوق ولعبا او الوبی دین اسلام پس خنداګانی کوي، ټوقی کوي، مسخری کوي. من الذین د هغې خلقنا اوتوا الکتاب ورکړی شوی دی ورته کتاب، من قبلکم مخکې ستاسو نه، والکفار او نور کافر. نو منسی اولیاء دوستان خپل دړه مینه محبت ور سره مکوي. واتقوا الله ویریږئ د الله نه، ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. دوی د الله د دین د نخو توهین کوي، بے ادبی کوي، خنداګانې پسې کوي لکه د اذان. وَإِذَا او کله چې نادیتم رابلل کوي تاسو الی الصلاة مانځتا، دعوت الی الصلاة په کلماتو د اذان سره. نو اذان دا دعوت هم دی او اذان عبادت هم دی، او په احادیثو کې د اذان ډیر زیات فضایل راغلي دي. نو دوی څه شي کوي؟ اتخذوها نو کوي دوی هغې پورې هزوا ټوقې، ولعبا او الوبې سپکوالی، مسخرې، خنداګانې کوي. ذلک دا په دې وجه باندې بانهم یقینا دوی قوم داسې قوم دی، داسې خلق دی لا یعقلون عقل نه لري. کم عقل خلق اغا دین پسې مسخري خنداګانی کوي، د دین په شعائرو پسې نخو پسې خنداګانی. اهل کتاب د مؤمنانو سره بغض کوي، حسد کوي او نفرت صرف د ایمان د وجې نه. قل ورته وایه اے نبی صلی الله علیه وسلم، یا اهل الکتاب اے کتابیانو، هل تنقمون تاسو بدن نه ګڼئ، منا زمنگنا الا مگر دا خبر آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې، وما او په هغه څه باندې انزلا چې نازل کړی شوي دي الینا مونږ ته، وما او په هغه څه باندې هم انزلا چې نازل کړی شوي دي من قبل مخکې د دینا، وان او دا چې اکثرکم اکثر په تاسو کې فاسقون فاسقان
فاسقان دي. دلته د فاسقانو نه مراد اعتقادي کافران او مشرکان دي. ناکاره خلق څوک په اعتبار د دین سره. قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل انبئکم آیا خبر درکړم ز تاسو ته بشر من ذالک په ډېر بد څیز د دینا ډېر بد د خلقونه په اعتبار د انجام سره مثوبتن په اعتبار د بدلی سره عند الله په نزد الله من هغه څوک لعنه الله چې لعنت پرې کړی دی الله د خپل رحمت نه لرې کړي دي د الله د رحمت نه محروم دي وغضب علیه او غضب کړی دی په هغه باندې وجعل او جوړ کړي دي منهم د دوینا القردة شادوغان ووجد ناکار عملونو د هغې والخنازیر او خنزیران وعبد الطاغوت او چاچی بندگی کړي دا د طاغوت عبادت د غیر الله کړي دی نو دا هم ناکار دی په اعتبار د دین سره اولئک هم دغه خلق دی شر مکانا ډیر بد په اعتبار د مرتبه سره واضل او ډیر گمراه دی عن سواء السبیل د سمی لارنا د لارې د اسلام نا دلته د منافقینو ناکار صفت بیانی یغوی په ظاهر باندې کلمه وی په حقیقت کې دوی ګوره په اسلام کې نو داخل د خلقو د گمراه کولو د پاره او د خلقو په زړونو کې د اسلام خلاف وسوسه پیدا کولو د پاره دوی د ښکارا کې چې موږ ایمان راوړو ایمان هم پرې خودو و اذا جاءوکم او کله چې راشي دوی تاسو ته قالو نوای آمنا چې موږ ایمان راوړې دي وقد دخلوا او حال دا دی چې داخل شوی دی دوی بالکفر په کفر سره ړکه مخکینه کفر او صرف په جبه کلمه ویلو وهم او دوی قد خرجوا وتلدي به په دغه کفر سره نه مخکې مؤمنانو او نه وس والله اعلم الله زیات پوهه دی بما په هغه څه کانو یکتمون چې دوی پټوي دغه کفر په زړه کې سات وترى او ویني بتا کثیرا منهم ډیر د دوینا یسارعون چې تیزی کوي فی الاثم په ګناه کې ګناه طرف ته ډیر میلان کوونکي وي خپل نقصان والعدوان او په ظلم کولو کې او دریم ناکاره صفت واکلهم السحت او په خوړلو د دوی کې حرام لره حرامو کې مبتلا حرام ډیر خوري لبئس خامخا ډیر خراب دی ما هغه عمل کانو یعملون چې دوی کوي لولا ولنا ينهاهم الربانيون نمن کوي دوی لرا نیکان بزرگان د دوی والاحبار او عالمان د دوی عن قولهم الاثم د خبرو د گناهنا واکلهم السحت او د خوړلو د حرامنا لبئس خامخا ډیر خراب دی ما هغه سکانو یصنعون چې دوی همیشه کوي دوی د رب العالمین توهین الله ته د بخل نسبت کوي د الله نه شکوا او ګیله کوي وقالت اليهود ويهوديان يد الله لاس د الله دا د متشابهاتونه ترجمه ده لاس د الله نور چې د الله د شان سره څنګه مناسب وي بغیر د تشبیه نه بغیر د تمثيل نه مغلوله بنکړی شوی دی کنایه ده د بخل غلت ایدیهم بنکړی شوی دی لاسونه د دوی ولعنوا او لعنت کړی شوی دی په دوی باندې بما قالو په سبب د وینا د دوی د الله توهین بل یداه بلکې دواړه لاسونه د الله مبسوطتان فراخ دی کنایه ده د سخاوت ينفقو خرچ کوي کیف یشاء څنګه چې وغواړي دوست ته ورکي او دشمن ته ورکي او څومره چې د قران آیتونه نازلېږي د دوی سرکشي کفر نور هم زیاتی ولا یزیدن او خامخا زیاتوي کثیرا منهم د ډیرو د پاره د دوینا ما هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک د طرفا د ربستانا مراد قرآن څور لزیاتی طغیانا سرکشی لرا و کفرا او کفر لرا هم د دغې د وجنا
د دوی په منځ کې دشمنی او بغض کینه پیدا شوی د تر قیامت پورې او دوی په دغه عذاب کې مبتلا والقینا او چولیدا من بینهم په منځ د دوی کې العداوه دشمنی والبغضاء او کینه ترسو پوری الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې با دوی په دې عذاب کې مبتلا د دوی کوشش داده چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کړي کلم چې دوی کوشش کړي دي الله ناکام کړي کلما هر کله اوقدو چې بل کړي دوی نارن اور لرا للحرب د پار د جنگ اطفأها الله نمړکړي هغه لرا الله بیا مفسرین مختلف واقعات ذکر کړي او بل ناکاره صفت ويسعون کوشش کوي دوی فی الارض پزمکه کې فسادا د فساد د خلق ذهنونه د اسلام د قرآن د رسول الله په باره کې بدزونه کوي ګناهونه کوي شرک کوي کفر کوي منافقت کوي والله الله لا يحب المفسدين منن کوي محبت نه کوي د فساد کوونکو سره ترغیب ده دعوت د ایمان طرف راشه يهود او نصارا اسلام کې داخل شي ایمان قبول ولو انه کچری اهل الكتاب يهود او نصارا امنوا ایمان راوړو واتقوا او پرهیزګاری اختیار کړه نو د ایمان او د تقوا په برکت سره با لکفرنا خامخا ما بکړو من عنهم دویتا سیئاتهم گناهنا د دوی ولادخلناهم او خامخ داخل بکړو من دوی لرا جنات النعیم باغونو د نعمتونو کې ایمان او تقوا دا سبب دی د پاره د حاصلولو د هغه نعمتونو چې هغه دنیاوی دي او د هغه نعمتونو چې هغه اخروی دي جنت او د جنت نعمتونه او دغه شان د رب العالمین رضا ولو انهم او کچری دوی اقاموا التوراة قائم ساتلوي تورات لرا والانجیل او انجیل لرا وما او هغه انزل الیهم نازل کړی شوی دوی ته من ربهم د طرفا د رب خپلنا لاکلوا نخامخه خوراک بکړی وی دوی نفع به حاصله کړی وی دوی فیدې به حاصله کړی وی دوی من فوقهم د پاس خپلنا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خپو خپلونا د پاسه به الله بارانونه راورولي وي او د ځمکې نه به الله تعالی فصلونه راخېجولي وي ټول یهود او نصارا برابر نه منهم د دوی نه امه مقتصده یوه ډله حق فرسته ده دا ګوره ملغلری دي دا د اعتدال والا خلق کوم اسلام قبول کی ایمان راوړي نو دې څه ښکلي صفات هغه په آل عمران کې هم بیان شوي نو داسې خلکو سره مینه کول محبت کول پکار دي حوصله افزایي کول پکار دي ځان سره چلول پکار دي قدر کول پکار دي وکثیر منهم او ډیر د دوی نه ساء بدي ما يعملون هغه کارونه چې دوی کوي